اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی تاسو څنګه پته ده تحریک انصاف والا چې کوم عمران خان اعلان کړی چې زه لانګ مارچ کوم 24 که 25 تاریخ یې ورکړی دی، نو زما خاص کر زما اوسکوالو وروڼو ته د دغه کوم پی ټي آی کارکونان چې دي نو بھائی ښه پر امن طریقې سره لاړ شئ، ځکه یو سرکاري چې کوم زمونږ دفاتر دي، سرکاري کوم زمونږ ګاډي دي، دې له به بالکل څه نقصان نه رسوي، ځکه دا زمونږ د ټول ملک او د ټول عوامو دا یو دغه مشترکه دغه دی. دویم زمونږ دا دغه دی چې بالکل سرکاري ګاډي دغه د پرایویټ چې زمونږ کوم دغه دی هغو له مونږ دغه کنې بالکل داسې ټچ کوئ به یې هم نه به چاته کنزل کوئ، نه به چاته ردې بدې کوئ، او ښه پر امن طریقې سره لاړ شئ، په پر امن طریقې سره دغه وکړئ. عمران خان چې کومه خبره کوي چې مونږ توړ پوړ به نه کوو، نو بس دغه دی زما تاسو ټول ته، او خاص کر زما اوسکوالو وروڼو چې خپل خیال ساتئ، یو سیټ ته پکې کښېنئ، داسې منځ ته وردئ پکې مه، ځکه چې هېڅ پته نه لګي، نو چې سبا بیا نورې مسایل درته راځي، نو د هغې نه مخکې خبر دی چې پوره امن طریقې سره تاسو دغه وکړئ، او بس خپل لانګ مارچ دی. که په دې خبرو پسې ځو نو عمران خان 4 کاله حکومت وکړو او هغه هر چا له اجازت ورکړې چې بھائی لانګ مارچ کوئ، چا خو هغه اډو د څوک یې رکاو کړی نه دی، هرې پالټۍ والا لانګ مارچ کړی دی، سیوا د یو تحریک لبیک له چې هغه یې رکاو کړی او هغې مسله جوړوله، نور یې څوک هم نه دي رکاو کړي. نو عمران زمونږ موجوده حکومت ته دا هم دی چې بھائی دا عمران خان رکاولو کوشش مه کوه، بس پرېږده چې خپل لانګ مارچ وکړي، چې هر څه کوي او خلک در وباسي، چې دنیا ته به پته ولګي چې څونه خلک دی وسه. نو زما پی ټي آی دغه ته بیا دا خواست دی خاص کر اوسکوالو وروڼو ته چې ښه پر امن طریقې سره لاړ شئ، سرکاري چې کوم زمونږ دغه دي دفاتر دي دغه دي ته هېڅ نقصان نه رسوئ، نه به پولیسو سره چیړ چاړ کوئ، نه به زمونږ د نورو ادارو سره چیړ چاړ کوئ، او بس پر امن طریقې سره دغه وکړئ. والسلام.